ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. در ربیع الاول د میاشتې په مناسبت میں 13 جمعه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت پاک سے یو څو خبرې عرض کړې وې. د نبی علیہ السلام د والد محترم نوم عبدالله او د والدې محترم نوم آمنه بی آمنه. بی آمنه په مکه مکرمه کې د یو بهترین خاندان سره د هغې تعلق و چې هغې ته بنو زهره قبیله وې او د بی آمنې د پلار نوم وهب و او د تره نوم یې وهیب و او دا د خپل تره په تربیت کې وه. عبدالله متعلق ډېر زیات رشتې راتلې او خلکو په خپله دا غوښتنه کوله چې زمونږ لور یا زمونږ خور دا د عبدالله په نکاح کې راشي. د نجومیانو دا پیشنګویه کړې وې د عبدالمطلب متعلق او د عبدالله صاحب متعلق چې د ده په اولاد کې به د آخر زمانې پیغمبر پیدا کیږي. لیکن د دې د هر چا دا خوښی چې خپل بچي له په یو ښه نسب کې او د یو هوښیارې بیبي او خشته بیبي سره نکاح وکړي. نو د عبدالمطلب دا خواهش و چې زه د دې بیبي آمنې سره د دې خپل زوی د عبدالله نکاح وکړم او مغسې وشوه. بیبي آمنه د وهب لور د وهیب د تره په تربیت کې وه. دوی وغوښتله تره ورته ورکړه. کله چې نکاح له تلل نو دې وخت کې د عبدالله د حضور پاک د والد محترم عمر 19 کاله دی تقریبا. نو دا به قانون و چې نکاح به وشوه نو هغه زمانه کې دا رواج و نو دا نکاح والا کم زلمی چې به د به 3 یا 4 شپې دا د هغه ښځې په کور کې کولې تېرولې به. دا د هغوی یو رسم او یو رواج او عجیبه داسې وشوه چې د نبی علیه السلام د مور بیبي د تره لور د دې وهیب لور هغه عبدالمطلب ځان له وغوښته. هغې پې رضا شو ځکه ما تېره جمعه درته پوره د عبدالمطلب تاریخ ذکر کړی تقریبا. نو چې دی کله نکاح له تلل د عبدالله ورپسې شاته په لاره ور روانو
نو په مکه مکرمه کې یو یهودنه ښځه وه او څوک کوي کاهنه وه، نو دواړه به هم به یهودنه و هم د کهانت دا علم ورسره و. نو دا اتفاقا په لاره باندې ولاړه وه. نو عبدالله صاحب یې ولیده. نو چې دی یې څنګه ولیده نو دله دعوت ورکړه د ګناه چې مونږ کره راشه. نو عبدالله ورته انکار وکړ او یو دوه شیرونه یې ورته وی معنی دا ده چې حلال خلق او پاک خلق ګناه نه کوي او پاک خلق د خپل ځان د پاره د پاکو انتخاب کوي. داسې یو دوه شیرونه یې ورته ووی او زه ګناه نه کوم، ناروا نه کوم. او عبدالله صاحب ته نیغ تیر شو. عبدالمطلب ځان سره کسان بوتلی و، دی مخکې تلی و او د بیبي آمنې سره د عبدالله صاحب نکاح وکړه. او کم چې د بیبي آمنې ترو وهیب د هغه لور سره خپله نکاح وکړه. دواړه نکاحونه په یو ورځ شو. نو د دې د زوړ رسم مطابق عبدالله درې شپې دا د سخر په کور باندې تېرې کړې. دا د هغې رسم و. د نکاح نه پس به دا پاته کېدل. نو چې درې ورځې پس په لاره د عبدالله را روان دی نو هغه ښځه چې مخکې پتلو کې د ګناه دعوت ورکړی و هغه ورته دروازه کې ولاړه وه. نو عبدالله له اواز ورکړ. نو چې عبدالله ته وکتل وی چته تلی وی؟ وی زه تلی او د وهب لور د آمنې سره مې نکاح شوه. وی ښه غوږ کېږده. وی زه څه پلیته ښځه نه یم ګورې او نه زه زناکاره ښځه یم. ته چې په لاره تلې نو ستا په دې تندي کې ما د آخرې زمانې د پیغمبر د پیغمبرۍ رڼا صحیح کړه د خپل کهانت او د خپل علم په بنیاد. ما ستا تندی معلوم که چې په دې تندي کې یو داسې نورانیت او رڼا پرته ده چې هغه نورانیت او رڼا به د آخرې زمانې د پیغمبر په شکل کې پیدا کیږي. نو ما وی چې دا رڼا به تا نه زه ځان ته راکاږم او دا د آخرې زمانې پیغمبر به زمانه پیدا شي. خو اوس مې زناکاره نیم دا مې دې له دا دعوت ترکه. خو اوس هغه رڼا ستانه د وهب لور آمنې راښکلې د ضرورت مې درته نشته. هغه وی زم ګناه نه کوم. د نبی علیه السلام د پیدایش نه مخکې داسې نښې نښانې ځلنده ښکارېدې. څه درته ما تېره جمعه ویلې دي. بیبي آمنه وی د حضور پاک والده محترمه وی په ښځو باندې چې د حمل په زمانه کې د امید په زمانه کې کم تکلیف تېرېږي وی ما دا تکلیف نه دی محسوس کړی، نه مې بوج محسوس کړی دی، نه مې درونوالی محسوس کړی دی او نه ما ته څه تکلیف رسېدلی دی. او داسې عجیبه زمانه وه چې یو ځل زه په کټ کې خوب د شپې نه راته اوړېدم راوړېدم نو ما یو غیبي سړي نه یو غیبي آواز واورېد. وی هغه سړی ما ته وی چې ای آمنې ته څه خبرې چې ستا په ګېډه د دې امت سردار پروت دی او دا هلک چې پیدا شي دله به نوم محمد اږدې ګورې صلی الله علیه وسلم. او چې پیدا شي نو یو دم به پی چې هغه دم یې راته وښو. سیرت ابن هشام کې شته دا واقعه. اعیذه بالواحد من شر كل حاسد. اعیذه بالواحد من شر كل حاسد چې د یو الله په نوم دې هلک له زه پناه غواړم د الله په نوم د شر د هر حاسد نه چې د حاسدانو د شر نه خدای پاک محفوظ کړي. او عجیبه دا وه چې په دغه زمانه کې په مکه مکرمه کې قاتو مکه کې خواسم واد غیر ذی زرع دشت او خشک علاقه ده خو بیا هم په دې غرونو باندې د غر دا واړه واړه بوټي کېدل او کبلې به پکې زرغونېدلې نو خلکو به څارو له ته ګیا ورکوله. نو د څارو ګیاګانې میاګانې نه وې، باران بند شوی او چې کله د نبي علیه السلام زما امید
پیدا شو د حضور پاک متعلق نو مکه مکرمه کې خدای فراخ سالی پیدا کړه، بارانونه وشو او په غرونو او په دشتو ګیاګانې زرغونې شوې او د خلکو د ګډو چیلو او د اوښانو غولانځې د پیو نه ډکې شوې او د خلکو څاروي د وازګو نه ډک شو. وی قسم دې زه پوهېدم چې دا د ما د دې بچي برکات دي چې لا دنیا ته دی تشریف نه دی راوړی، لا پیدا شوي نه دي او په مکه مکرمه کې خدای پاک فراخ سالی پیدا کړه. بیا د پیدایش په وخت کې چې دی کله پیدا کېده نو ناشنا حالات او واقعات څرګند شوي دي. عبدالمطلب وی ما یو خوب ولید، وی زملاستې او زما د شان یو زنځیر اوچت شو او هغه زنځیر تا اسمان سره ولګېد، یو سر یې زما په دې شا پروت دی او بل اسمان سره ولګېد او ویناګانې هغه زنځیر په اونه بدل شو او اونه ته جوړه شو او د هغې اونې خرامونه پیدا شو او په خرامونو کې څانګې جوړې شو، په څانګو کې میوې جوړه شو. وی ډېر خلک راځي چې دا اونه کټ کړي خو یو خشتا لږ دی خوبصورت هغه ته خلک منې کوي، څوک ورته نږدې نه پرېږدي. نو په دې اونه کې چې کمې میوې وې نو ما لاس اوچت که چې زم ته یو میوه روشو کوم خو زما لاس نه ور رسېده، زه به زما لاس به واپس را پرېوت. وی دې کې راویښ شوم نو د هغه زمانې چې کم کاهنانو عالمانو د هغې نه مې د دې خوب تعبیر وغوښت. هغې وی ستا د شا نه به د آخر زمانې پیغمبر خدای پیدا کوي او د هغه دا څانګې د هدایت او دا میوې د هدایت دا به په دنیا کې خورېږي او خلک به ترې فایدې اخلي او څوک به مخالفت کوي راځي چې دا ونه کټ کي مخالفت به کوي خو خدای به د خلکو د مخالفت نه محفوظ ساتي. وی ته هغه میوې ته ونه رسېدې نو د هغه د نبوت زمانې نه به ته مخکې مرې. وی دا تعبیر ما ته میلو شو او چې کله حضور پاک مبارک پیدا کېده نو عبدالمطلب سے پخپله وی زه بیت الله سره خوا کې ناست وم، وی دا بیت الله دا دیوارونه د ځمکې لرالل او بیا اوچت شو او څومره چې په مکه مکرمه کې غټ غټ بوتانو نو دا به په ځمکه پرېوتېدل. د مکې غټ کافران وی په دغه شپه زمونږ یو غټه بوتخانه او په هغې کې بوتانو او چې کوم غټ بوت و نو په ځمکه پرېوت. وی مونږ بیا نیغ کو، وی بیا په ځمکه پرېوت، وی مونږ بیا نیغ کو نو بیا په ځمکه پرېوت نو بیا هم نیغ کو. وی مونږ کې یو کس وی چې هر څه چل دی خو په دې شپه څه ناشنا کار شوی دی. د نبی علیہ السلام مبارک شاعر دی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ دی وی تقریبا د شپږو اوو کالو دغه وخت کې د شپږو اوو کالو وی یو یهودي آواز وکړو او چغې کړی هغه یهودي چې د آخرې زمانې د پیغمبر ستاره اوچته شوې ده او دا هغه ټیم دی چې دې ټیم کې د آخرې زمانې پیغمبر دنیا ته تشریف راوړی دی او عرب هم په تاسو کې پیدا شوی دی. او وی په جاړه شو مې چې جاړې ولې کاکاجي وی جاړم په دې چې مونږ وی دا منقبت به بني اسرائیلو ته میلو شي زمونږ قوم ته، خو دا منقبت زمونږ د قوم بني اسرائیلو نه د مکې عربو ته منتقل شو. وی چې مونږ معلومات واغشتل نو دغه وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړ او مور بیبی وی د پیدایش په درد اس قسمه تکلیف پوه شوی نیم او یو ناشنا رڼا مې ولیدله او د هغې رڼا نه ما ته خدای پاک شام او بصره وښول او مشهوره خبره د ډېرو کتابونو لیکلې ده چې د فارس کم آتشکده وه اخو مجوسیانو اور ته به عبادت کو. زرو کالو کې هغه نه وه مړه شوې ځکه هغوی به پکې خپل تیل اچول او د بلولو انتظام به یې کو، هغې ته به کسان ناست و چې دا مړه نشي او په دقه ټیم د هغوی هغه آتشکده چې د هغوی هغه کم مرکزي عبادت خانه و هغه ورې مړ شو او د کسرا د غټې ماڼۍ نه غټې غټ تیږې راوغورځېدلې نو هغه کاهنان راوغوښتل وی زما د دې ماڼۍ باندې بېګال زلزله راغله او تیږې ترې راوغورځېدلې دا څه وجه کیدی شي. هلته اطلاع راغله چې د فارس آتشکده هغه مړه شوې ده. دا څه وجه ده؟
نو هغې لم نجومیانو کاهنانو خبر ورکړ چې په دې ټیم په دې شپه په دې وخت کې نبي آخر الزمان دنیا ته تشریف راوړلی دی. جنات او دا پیریان به بر اسمان ته ختېدل، دا خدای په اسمان بند کړل. نو هغې خپلو کاهنانو او جادوګرو له اطلاعات ورکړل چې څه نوې معامله پېښه شوې ده، زمونږ بره د اسمان تلل بند شوي دی او منع شوي دی. بهر کیف چې کله پیدا شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مور بی بی وی عجیبه کیفیت و چې دی پیدا شو نو یې د اسمان ته ګوته نیولې وه، لا ماشوم دی و اسمان ته یې ګوته نیولې ده. او مشوره خدا ده چې په 12 د ربیع الاول دنیا ته تشریف راوړی دی، لیکن کم محققین چې دي تاریخ دانان او د سیرت لیکونکي هغوی چې کم تحقیقات کړي دي نو دا تاریخ ټیک نه دی، ځکه په دې د ټولو علماو اتفاق دی چې ورځ د ګل وه. د ګل دا ورځ ډېره زیاته بختوره ده، د حضور پاک پیدایش د ګل پر ورځ، او مدینه منورې ته چې هجرت وشو مدینه شریفې ته ورسېد دام د ګل ورځ وه، او وحی چې نبی علیه السلام ته نازله شوې ده دام د ګل ورځ ده. نو یو ځل د نبی علیه السلام مبارک نه چا د ګل د ورځې تپوس وکړه د روجې، وی صاحب که زه د ګل پر ورځ روجه ونیسم د دې روجې څه فضیلت دی؟ نو حضور پاک وفرمایي د ګل پر ورځ پیدا شوی او د ګل پر ورځ ما له وحی راغلی ده، نو وی د ګل ورځ خو ډېره مبارک او بختوره ورځ ده. مسلم شریف کې حدیث دی، او یو حدیث کې راځي چې نبی علیه السلام به د ګل پر ورځ عموما روجه نیوله، د ګل پر ورځ باندې. نو د ګل ورځ دا بختوره ورځ د رڼو ورځ د ګل وه او میاشت د ربیع الاول وه. نو چې د ګل ورځ او د ربیع الاول د میاشت دوی حساب کوي، او د اصحاب الفیل چې تیره جمعه مې قصه کړې وه د هغې د هلاکت 50 ورځې تېرې شوې وې، نو دوی وایي چې دا 12 نه جوړېږي، په دغه کال 12 دا کیدی نشي، نو څوک 8 د ربیع الاول یادوي، خو زیات تر محققین 9 د ربیع الاول یادوي، او د اپریل میاشت وه، او څوک 20 یادوي، او څوک 22 تاریخ یادوي 22 اپریل، او د سحر 20 منټه د پاسه 4 بجې. په هغه ګړی نه وي په هغه زمانه کې، خو دا دوی د منټونو حسابونه کړي دي چې په هغه ورځ د نبي علیه السلام د پیدایش ټیم څو سبا ختلی او نور ته ختو ته لا ډېر ټیم پاتې و، نو هغوی چې حساب کړی دا 20 منټه د پاسه 4 بجې تقریبا جوړېدل. چې څنګه پیدا شو عبدالمطلب خدا ناشنا واقع ولیدله، نو زر راغی د خپل زوی کور ته، د عبدالله صاحب کور ته، او چې څنګه راغی نو تپوس یې وکړه، هغه ته خو د انګور پته وه، وی دا ماشوم خدای پاک پیدا کړی دی، وی شا بزر یې ټوکله کې ونغاړه او مال یې راکړه. نو عبدالمطلب ته په لاس کې واغېسته او اوچت یې که ولاړ، وی زه په ده لومبې د بیت الله طواف کوم. نو د بیت الله نه یې پې طواف وکړ. والد محترم د پیدایش نه مخکې وفات شوی، ځکه چې هغه په یو تجارتي سفر کې تللی و مدینې منورې ته، او په مدینه منوره کې د هغه ماماخیل خو مدینه منوره کې و. ما تېره جمعه درته ویلي چې د هاشم ښځه د عبدالمطلب مور دا د مدینې منورې و، سلما یې نوم، نو دا دی هلته بیمار شو، په بیماری کې بیا وفات شو او په مدینه منوره کې دفنم شو. نو عبدالمطلب ته چې پته ولګېده نو هغه ویې ورېږه دې زه معلومات کوم. نو د ده یو زوی حارث یې نوم یې هغې ولېږه مدینې ته، وی ته بچې لاړ شه ما له معلومات والا د قافلې والا خو وایي چې عبدالله وفات شوی دی. چې لاړ او معلومات یې واغېشتل، هغې ورته وی او عبدالله وفات شوی دی او مونږ د بیماری علاج هم وکړو خو جوړ نه شو، او بیا هم دلته په مدینه شریفه کې دفن کړی دی. نو د 19 کالو په عمر کې د حضور پاک والد صاحب واده کړی او د 18 کالو په عمر کې تقریبا وفات شوی دی. نو حضور پاک د پلار د وفات نه پس الله دنیا ته راولېږه. دې کې یو حکمت دی، هغه درته لږ ساعت پس وی. لومبې پیوله خپلې مور ورکړل بیبي آمنې، او بیا د ابولهب یو وینځه وه سویبه، هغې ولې یو څو ورځې پی ورکړل، او ابولهب د نبي علیه السلام ترو
دې صویبې ابو لهب ته زیر ورکه چې مبارک دی چې ستا د هغه مړ ورور عبدالله زوی پیدا شوی دی. نو ابو لهب د نبی علیہ السلام د پیدایش په خوشحالی کې هغه صویبه ازاده کړه. وی تا مال د مړ رور د زوی د پیدایش خبر راکا نو په دې خوشحالی کې مې ازاده کړې. نو په بخاري شریف کې یو ټکی امام بخاري رحمت الله علیه ذکر کړی دی ناشنا چې ابو لهب چا په خوب کې ولیده. وی څه حال دی دی؟ وی ډېر خطرناک حال مې دی، ډېر د خدای په عذاب کې پروت یم، شر حال مې دی. ځکه د پیغمبر علیه السلام لوی دشمن لومبی دی او په نبی علیه السلام د کاڼي غزار لومبی دی ابو لهب کړی دی. وی ډېر خراب حال مې دی او شر حال مې دی. خو وی چې ما نبی علیه السلام د پیدایش په خوشحالی کې صویبه ازاده کړې ده چې هغې ما اطلاع راکړه. وی د هغې په سبب الله زما په دې قټه ګوته کې پیدا کوي. نو هغه زه دلته کې روم، هغه زه دلته اوس کم. نو دا د حضور پاک لوی شان دی. ګورې دلته بعضې زموږ طالبان یو سوال کوي، وی د کافر متعلق قرآن شریف کې راځي چې لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، چې کافر ته په عذاب کې تخفیف نه راځي، عذاب به ورته اسانیږي نه په جهنم کې او نه به ورله خدای مهلت ورکړي. نو دا ده ته د اسانتیا ولې راغله چې دا پی په دوزخ کې څکي؟ نه، د هغه پیو فایده هغه ته نه میلاویږي. د جهنم خو دومره تیز تاو دی چې دا خو لا د ګوتې پوټې غوندې پی دی چې بالټې پکې ورواچوي، لا د بالټي نه به نه جدا شوي چې الوتی به دله فایده نه ورکوي. خو د نبي علیه السلام لوی شانتې معلومیږي او هغه له افسوس ورکوي چې نیکبخته صرف د هغه په پیدایش دې خوشحالي کړې ده نو ګوته کې دې پیدا شي. که ایمان دې پرې راوړی وي نو چې څومره د پیو چینو کې به په جنت کې پروت وي. نو صویبې ولې یو څو ورځې پی ورکړل، هغه د ابو لهب وینځئ. نو بیا خدای پاک نبی علیه السلام د بیبي حلیمې په قسمت ورورسه. دا په طائف کې بنو سعد یو خاندان دی، هلته اوسېدله او د بانډو د طائف آب و هوا ډېره مزیداره. اوس هم د طائف آب و هوا ډېره ښشته ده، ډېرې ښکلې میوې پکې کېږي او ډېرې ښشته اعلی سبزی پکې کېږي او یخ وطن د مزیدار اعلی. مکې مکرمې نه بار یو غر دی، د هغه غر نه شاته تقریبا 100 کیلومیټر لږ بګ به طائف راځي. نو دا هغه ځای ښځې به کال کې یو ځل راتلې او په مکه کې به ماشومان کتل چې چا ماشوم پیدا شوي چې مونږ یې ځان سره یو څو تربیت یې وله وکړو، دیانې به وې. نو هغې کې به د هغې هم فایده وه او د مکې د خلقو هم دا یو رسم و رواج و چې خپل ماشومان به بانډې ته لیږل. ځکه هغې به وی د شهري خلقو د شهر آب و هوا ټیک نه او د بانډې آب و هوا مزیداره او بیم خشته هوا مزیداره او د بانډو جبه عربي اصلي وي او شهر ته ښار ته خو هر قسمه خلک راځي نو جبه یې ګډه وډه شوي. نو خلکو به خپل ماشومان ورکړل، هغې به وله پالل او دوی به وله پیسې ورکول. نو بیبي حلیمه رضی الله تعالی عنها وی دقسې د طائف د بنو سعد زمونږ ښځې لاړئ زنانه چې دوی ځان له ماشومان ګورو چې مونږ یو ساتو پیسې پې وګټلو. وی چې رالو په مکه کې معلومات کول. نو وی زما چې څومره ملګرې راغلي وي هرې ملګرې ته یو یو ماشوم میلاو شو او پیغمبر علیه السلام ته چا غاړه نه یې ښوده. خلکو به وی دې کور کې یو ماشوم پیدا شوی دی 7 ورځې مخکې. نو چې رابلل تپوس به یې وکړو نو د ده پلار نشته، دا یتیم دی، د پیدایش نه مخکې پلار وفات شوی دی. نو چې هغه ښځو به ورته غاړه نه یې ښوده چې دا یتیم دی نو موږ له به څه راکړي، پلار یې نشته نو موږ له به څه راکړي. وی ډېرې ښځو پې چکر ولګو خو دې چا هم قبول نه که. وی زم په ړومبي ځل د عالم کې تپوس مې وکړه، وی چې پلار یې د پیدایش نه مخکې وفات دی. وی ما وی چې دا ماشوم نوړم ما له به څه راکړي، څه پیسې به راکړي. خو ما نورو ملګرو ته مې ماشوم میلاو شو او ما ته میلاو نه شو نو مې چې تشه ځم نو زه دا ماشوم به خیر ځان سره بوزم. نو رالم او نبی علیه السلام مبارک دا ماشوم مې ځان سره اوچت که چې تشه نشم تلی. وی زما ته څه پته وه چې دا خو په دنیا کې واقعي یتیم دی خو د خدای په نزد د یو لوی مقام او مرتبې خاوند دی. وی ما چې دی څنګه اوچت که
او ما خپلې سینې ته واچو ګسې سینې ته ځکه د ما خپل بچی و نو ده زما ګسه سینه نه اغېشتله جړلې نو ما زر دې بلې سینې ته کو نو زما ښې سینه یې واغېشته او ګسه سینه زما هغه بل بچي ته ژوه او چې په لاره تلو نو په کومه قچره چې ما سورلي کړې وه نو یې ډېره لاغېره وه او ډېره ټپه وه او ما به شړله او قافله کې سفر نشو کولی رستو رستو به کېدله او چې ما نبی علیه السلام مبارک غیږ کې واغېشته او په هغه قچره څاروي باندې سور شم وی قسم ده چې زما څاروي د نورو څاروو نه مخکې روانو نو یې ما ته د قافلې خلک وی چې حلیمې دا همغه څاروي دی که دا د مکه کې بدل کو مې چې نه دا همغه څاروی دی خو ما له خدای یو برکتي ماشوم په لاس راکړی وی قسم ده چې زما په سینه کې دومره پیدا شو چې نبی علیه السلام به موړ شو زما خپل بچی به موړو او زمونږ په علاقه کې په دغه زمانه کې قات و قات ګیاګانې نه وې نو زما ګډې چیلی او څاروي چې به زما بچو سرن له بوتلل نو ماښام به ماړه راتلل وی زما څاروي سر به شو غولانځې به یې د پیو ډکې وې او خلکو به خپلو غلامانو ته بچو ته وي چې تاسو څاروي نار راولئ او د حلیمې څاروي ماړه راځي دا ولې هغې سره یو ځای د هغې څاروو سره څاروي سره وی وی بیا به خلکو زما څاروو سره یو ځای څاروي سرول خو بیا به هم د خلکو څاروي نار راتلل او زما څاروي به ماړه راتلل او غولانځې به یې د پیو ډکې وې وی قسم د ما د پیغمبر علیه السلام مبارک په بوتلو په دغه سور وضع کې دننه دننه د هغه برکتونه محسوس کړي دي او ما لیدلی دي او ما به دې کله د خپلې بلې سینې ته واچو د پیو دپاره نو نبي علیه السلام په ماشوموالي کې هم ډېر انصافدار و وی د هغه خپل بل رور پی ته به د خوله نه اچول هغه به یې نه رول هغه خپله سینه به یې رودل هغه بله به یې نه رودل او عجیبه ناشنا ټکې سیرت ابن هشام کې شته او په مستد د احمد کې هم شته او نور علماو هم لیکلي دي چې نبي علیه السلام مبارکه به ما دې مونږ ورته اورڼۍ وایو که نه ماشوم نه چې کوم لومبې ټوکړه ته وایي وی ما به په اوړنه کې دی واچو نو ماشومان خو لتې وایي چې ویس پړی او ځان نه هغه ټوکړه غورځئ وی یقین وکړه چې ما به دې په اوړنه کې واچو او زه به رالم وی د ده نور وجود که به ښکاره شوی خو د نامه نه لاندې عورت به د همیشه پټو فرشتې به حفاظت کو د نبي علیه السلام مبارک وی زر زر به لوېده په میاشت کې د هفتې برابر چې بل ماشوم هفته کې څومره نشونما کوي دی به په ورځ کې هغسې نشونما کول او چې بل ماشوم میاشت کې څومره لویږي هفته کې به هغسې لوېده او چې بل ماشوم په کال کې څومره لویږي نو په میاشت کې به هغه مره ترقي نبي علیه السلام مبارک کوله او وجود یې طاقتمن وی د نور ورونو خویندو سره به یې لوبې کولې یو خور یې و شیما یې نوم دا د رضایي خور یې و د بیبي حلیمې خپله لور وه نو یو ځل یې نبي علیه السلام بوتلی نو بیبي حلیمې وی چې زما پړه کې د نبي علیه السلام ډېر لوی قدر و ځکه ما ته هغه برکتونه معلومېدل ما کره غله فراخه شوه زه په خېټه ماړه شم زما بچي په خېټه ماړه شو زما څاروي ډېرېدل برکتونه پکې پیدا شو نو وایي چې زه به ډېر د خپلو بچو نه به مې د نبي علیه السلام ډېر خیال ساته نو یو ځل یې په غرمه کې زما د لور شیما نبي علیه السلام ایستی و نو زه ورپسې بار ووتم چې دا ماشوم دی په دې تو کې ولې ایستی دی د عربو نور لږ تیزي ډېر تیزي چې دا دی ولې په دې نور کې ایستلی دی نو وایي چې اوس هغې زما لور شیما نبي علیه السلام رانیولی دی او راولي یې د ګوتې نه هم دومره عمر نه وه د ګوتې نه یې نیولې دی وی ما هغه خپلې لور ته غوسه وکړه چې تا ته ما نه وي چې دا ماشوم به د انور نه ساتې تا ولې په انور کې په غرمه کې بار ایستلی دی وی ما ته وی چې راشه مورې ناشنا ټکې درته ښیم څنګه دی وی ده باندې نور نه لګي اوریاس پې د پاسئ او چې دی کم خوازي د اوریاز ورسره روان یي هغه سورې پې د پاسئ راشه وګوره دا د نور دی او د نور د پاسه په د سورې دی وی دا د نبی علیه السلام مبارک د ماشوموالي برکتونه ما لیدلي وی یو ځل 2 کاله چې مو له پی ورکړل
نو ما دی راوست خپلې مور بیبي له چې مور ته یې حواله کوم خو یړه مې نو خو قانون به دا و چې 2 کاله به د ماشوم ساته زیات پرې نه ساته نو چې مې راوست نو په مکه مکرمه کې وبا وه طاعون بیماري وه نو ما ته مور ته مې ویلی وي چې دا ماشوم دی زما خو نه کېږي او مکه کې وبا ده نو که دې خوښی خیر دې ما له پیسې منع کوه اجرت منع کوه دې به زه واپس بوځم وی مور یې راته وي چې او دلته وبا داسې نه بیماري ورته ونه لګي واپس یې بوله وی ډېر زیات پې خوشحاله شو نو بیا مې بوته نو 2 کاله را سره زیاتي عمر یې تېر که 4 کاله یې دې سره تېر کړي وی یو ځل په طایف کې یو میله لګېدلې وه نو مونږ هغه میلې ته ولاړو دا جادوګر دا خپل جادوګري ښکاره کوي که نه جادوګري په دې میلو کې اوسمي نو وی زه هغه میلې ته هغه جادوګر لګیا د خپل کرتبونه ښکاره کوي او زه ورته ولاړ او نبي علیه السلام ما سره خوا کې ولاړ دی وی دې کې د هغه جادوګر په پیغمبر علیه السلام نظر شو وی چې څنګه پې نظر شو وی د جادوګر چغې کړې چې دا ماشوم مړ کې دا ختم کې د دې ماشوم د وجې نه به زمونږ د پلار نیکه دین ختمیږي الی دې مړ کې وی ما نبی علیه السلام ځان ته رانږدې کو او جادوګر ته مې غوسه وکړه چې د خدای دې بې خباسه زما بچې وجنې ته خو رانږدې شه څوک خو زما زوی ته رانږدې شي خو ماشوم له خو د چا لاس نه ورځي یاره وی زه پوه شم برکتونه خو مې لیدل او اتفاق دا وی چې په قافله کې کله زه روانه وی نبي علیه السلام ما سره دی هغه زمانه ګرځېدل نو کهانت او د نجوم ډېر لوی دور و نو په دې قافله کې یو نجومي او کاهن و وی چې نبي علیه السلام له ما پی ورکول دا مخې ښکاره شو نو هغه ورته وکتل وی ما ته وی چې د دې ماشوم څه نوم دی وی ما ورته وی چې د ده نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم د ده د پلار څه نوم دی نو ما ورته د خپل خاوند نوم واغېسته چې پلار یې دا دی ولاړ دی او دی نوم دی حارس او ما ته وی چې د مور یې څه نوم دی وی ما ورته وی چې دی مور یې مو زما نوم آمنه دی وی ما ته هغه نجومي وی چې کله دې ماشوم د پلار نوم عبدالله وی او دې وخت کې مړ وي جمدې نه وي او د مور نوم یې آمنه وي دا اوس ما لاله وجمې خو ته وایې چې دی پلار دی جمدې دی نوم د حارس ولوخم او ته وایې زه مور یم او نوم ستا حلیمه دی نو دا په شک کې دی واچولم وی ما ورته وایي چې ولې دی وجه وی د دې ماشوم شکل د آخر زمانې د پیغمبر په شانته دی د ده د تندین د آخر زمانې د نبوت رڼا روزي خو د هغه په صفتونو کې دا لیکلي دي چې پلار به د پیدایش نه مخکې وفات شوي او د پلار نوم به عبدالله او د مور نوم به آمنه نو د دې په دې وخت کې په شک کې واچولو وایي ما چې شکر دی چې خپل نوم مې ورته ښولی او دا خپل پلار مې ورته ښولی دا خپل خاوند مې ورته ښولی دی وی یو ځل زما خپل ماشومان وروڼه خویندې په منډه رالل وی ما ته وی چې مورې هغه زمون قریشي رور خو چا مړ که وی بس په ما هیبت راغی ما چې دا خو لانجه پیښه شو نجومیان او کاهنان او یهودیان خو د متعلق اطلاعات او خبرې ورکوي او مسله پیښه شو وی ما چې ولې وی چې هلته مونږ لوبې کولې او یو څو کسان رالل او چړې یې راوویستې او په سینه کې یې ولې وټومبلې وی بس ما چغې جوړې کړې خاوند ته مې وی سړیاله راشه وی منډې م کړه چې راشه مونږ ته ځای وښایه وی هغوی ماشومان را سره وی هغه ځای له یې بوتلو وی چې هلته سینګ ورسېدو کتل وی نبي علیه السلام دقسې یک تنها ولاړ دی او شین ګوشین هېڅوک نشته نه پې د وینې اثر شته او نه څه د چړې چاکو داغ شته زر مې وکته او روچت مې که او سینې پورې مې ونیوه او کور ته مې راوسته ویرېدم وی ما ته مې خاوند وی چې دا به چېته پیریان میریان
او یا چېته بل څه شی به و د غیب و سالم به دا څادر ګرځي خدای مو مخه جومات کې زمونږ بره کار شروع دی نو تاسو ته ما مخکې پاتې دی پلسترې شروع دي نو زړه د اخلاص نه مدد وکړئ ښه تعاون وکړئ ورسره ځکه ما تاسو ته ویلو چې موږ عامه چنده نه غواړو او نه چا ته چندې وایو نه چا نه غواړو بس دا چې خدای پاک د چا په لاس کې دا کار کړي نو د هغوی نه خدای پاک به دا انشاءالله دا کار اخلي بهر کیف ویشین گوشین ولاړو کور ته مې راوست چې مې کور ته راوست او کله نبي علیه السلام یو پوټی قلار شو نو ما تې تپوس وکړ بچې څه چل وی راته وی چې مورې هغې بي بي حلیمې ته به یې مور وی مور یې او دوه سړي رالل وی هغه یو ابل نه تپوس کړي چې دا هلک دی هغه ورته وی هم دا هلک دی وی زه یې ونیولم او چړې چاقینچانې چاکوان ورسره و هغه یې راوویستل او یې ما ته وی چې بچې مه یریږه تا نه به خدای د دې امت مشر او سردار جوړوي تسلي راکړه او دې ځای کې د دې سینې د دې قوتې نه تر د دې نامه پورې د دې خېټې پورې دا ځای رالوشلو او یې زه په دړ نیم پېښ شوی او بیا زما د دې وجود نه نبي علیه السلام وروستو دا قصه بیا کړې ده دا یې وروستو قصه کړی خو که لا ماشوم دی پوهېږي نه زما د دې وجود نه یې زما زړه راوویسته او ځان سره د زمزم اوبه راوړې وې حضور پاک به وروسته وی چې دا زما ماشوموالي کې کوم قصه در شوي وه سینه شلېدلې شوې وه وی چړۍ چاکوان او سامان ټول د جنت او اوبه زمزم وې نو یې زما زړه یې پې ووینځه او د زړه سره داسې پوټینۍ غوندې غوښه وه وی هغه یې تیو شکوله اخ یې وغورځوله وی هغه یو دی بل ته وایي چې دا د انسان زړه سره د شیطان د ناستې جالی چې دا ترې ختمه کړو او بیا یو کاسه وه چې هغه د سرو زرو وه او هغه د علم او د حکمت نه ډکه وه هغه کاسه زما په دې زړه کې ورواړوله او زما رګونه پې ډک شو او بیا ورسره یو مهر زما په زړه د پاسې هغه مهر ولګاو او بیا زما هغه غوښه یو ځای کړه او لاس یې پراخ که واپس ټیک شو دا څلور کرته دا شق قصه در شوی دی یو وخت بی بی حلیمې کره او نبي علیه السلام تقریبا د څلورو کالو چې دا واقع پیښه ده او بل دل د لسو کالو عمر ته چې نبي علیه السلام ورسېد نو دا بیا شوې ده او بل دل چې نبي علیه السلام ته کله نبوت میلاوېده په غار حرا کې دا بیا شوې ده او بل دل چې نبی علیه السلام مبارک کله معراج ته بر اسمانونو ته نو دا واقع بیا شوې ده څلور ځله دا د سینې اپریشن د نبی علیه السلام مبارک شوې ده بی بی حلیمه وی پې ویرېدم وی ما وی چېره باس او په دې لږ دا څه مسله ده چې ته پیریان دی او که څه شی دی هسې نه واقعي دی لږ ته څوک نقصان ونه رسوي نو څلور کاله چې پوره شو نو مور لی راوست نو مور ته مې وله وی ټوله قصه وکړه نو مور یې وخندل وی نه یریږه ما د دې ماشوم ډیر عجیبه حالات لیدلی دي زما دا د پیریانو خبره نه ده زما د دې بچي به ډېر لوی شاني انشاءالله العزیز هغه بی بی حلیمه بیا څه شوه نبی علیه السلام مبارک چې مدینې منورې ته هجرت وکړ نو دا بیا مدینې منورې ته راغلی ده یو صحابي وی نبی علیه السلام یو ځل ناستو په څادر باندې نو یو بوډۍ ښځه راغله نو پیغمبر علیه السلام مبارک ورته د خپل ځای نه پاڅېده او هغه یې د مټه ونیوله او په خپل څادر باندې یې کېنوله او ډېرې خوږې خبرې یې ورسره کولې او مورې مورې لفظ به یې ورته وی چې خبره به یې کوله نو مورې مورې نو چې دا زنانه بیا لاړه نو ما د چا نه تپوس وکړو چې دا ښځه څوک وه چې نبي علیه السلام یې دونه قدر وکړو پاڅېد ورته او په څادر یې کېنولو او مور مور ورته وی هغې وي چې دا هغه ښځه ده چې نبي علیه السلام لی پی ورکړي دي بی بی حلیمه رضی الله تعالی عنها او د مدینې منورې چې کوم قبرستان د جنت البقی ورته وایي په هغې کې دفن د هغې کې قبر هم دی هغه خورې چې وه شیما چې کله د حنین او د اوتاس غزا شوه او قیدیان پکې گرفتار شو نو دا هم پکې گرفتار شوه نو په زرګونو قیدیانو
نو دې شیما صحابو ته وی چې زه خو ستاسو د پیغمبر خور یم. نو نبی علیہ السلام ته چاله وی صاحب په دې قیدیانو کې یو جینۍ ده او هغه وی چې زه ستاسو د پیغمبر خور یم. نو نبی علیہ السلام مبارک پوه شو، وی اواز کوي دې جینۍ ته راولی. نو چې راوسته وی ته زما څنګه خور یې، ته زما د خوروالی دعوه کوې. وی زما نوم شیما دی او زه د بیبي حلیمې لور یم او ما او تا په ماشوموالي ډېرې لوبې کړې دي او تا ته زه یو نښه ښیم، که ته وایې چې دا دروغ وایي نو یو نښه درته ښیم. وی څه نښه ده؟ نو هغې ورته لاس ښکاره کړ. وی ما او تا لوبې کولې نو ته ما ته غوسه شوې، نو وی تا په ما چک لګولې وی ستا د غاښونو نښه زما په دې لاس تا ده پرته ده. نو د حضور پاک مبارک تا ماشوموالی رایاد شو، سترو کې اوښکې وګرځېدې. صحابو ته وی دا خو زما رضایي خور ده، نو که خوښه یې نو دا به ازاده کړو، خوشې به یې کړو. نو د هغې د برکت نه شیما وایي زه دومره بختور یم چې زما د برکت نه زما د ټول قوم واړه او لوی او ښځې قیدیان چې څومره ټول ازاد شو. مور بی بی بیا مدینې منورې ته لاړه د حضور پاک، بی بی آمنه سعدیه. نو د خپل پلار د خپل خاوند د قبر زیارت او ملاقات له. نو ام ایمنه هم ورسره وه، دی وینځه وه او نبی علیہ السلام هم ورسره وه، خو پیاده مزلې وې، وخت به پرې ډېر لګېده. قافله تله نو دا پکې لاړه. نو هلته د خپل خاوند عبدالله د قبر زیارت وکړه. نو واپس راتلل په قافله کې. نو مکې مکرمې نه بعد د بدر سره خوا کې یو کلی د علاقه د ابوا ورته وایي، په هغه ابوا کې ناجوړه شوه او په هغې کې وفات هم شوه. نو په ابوا کې یو غر دی، یو غونډی د ما لیدلی، زه ورلتلی. نو هلته کې د نبي علیہ السلام مبارک د مور د بیبي آمنې د هغې قبر دی. نو نبی علیہ السلام د پلار نه خو یتیم پیدا و، پیدایشي یتیم چې ورته وایي، او مور تقریبا دغه د 4 کالو بلکې لږ عمر زیاتو دغه وخت کې مور وفات شوه. نو ام ایمن ځان سره بیا مکې مکرمې ته راوست. رونو دې کې څه حکمت و؟ عقل خو دا وی چې پلار یم جم دی وی او مور یم جم دی وه، چې دا د یتیموالی دا دور پیړو راغلی. نو دې کې دا الله یو حکمت دی. قرآن شریف کې الله تعالی په خپله فرمایي الم یجدک یتیما فآوا. وی ته ما یتیم نه وی منتلی، ته خو یتیم وی، یتیم می پیدا کړی وی. نو فآوا ما دل یو ټکانه درکړه، یو مأوا مې دله درکړه. تا اړو د یتیموالي اړو سکه دې نه ده کړې، اړو چا محسوس کړی نه ده چې دی یتیم دی. ځکه چې د چا پلار وي نو پردي خلک هغه توجه نه ورکوي، او چې یتیم نو خلک ول ډېره زیاته توجه ورکوي. نو ما د خپل نیکه تربیت له راوسته چې عبدالمطلب دی، هغه د تربیت وکړو. نو د عبدالمطلب د وفات نه پس د تره تربیت وکړه ابو طالب، او دواړو دله داسې تربیت وکړه چې داسې تربیت به څوک د خپل بچي مونه کړي. وجدک عائلا فاغنا، اسم دیمنو نو ما غني کړې، ما دله بلا مالونه درکړه، خو نبي علیہ السلام خو به ساتل نه، هغه به یې ویشل. وجدک ضالا فهدا، دې صورت کې راځي د شریعت علم د سره نو، شریعت نه خبر نه وي، قرآن مې درته نازل کړي. شریعت نه مراد قرآن دی، رو مې درته قرآن نازله. نو بیا ورته وروسته وایي اما الیتیم فلا تقهر، وی پتا د یتیمې دور تیر شوی ګران دی که آسان دی سخت دی. نو که بل یتیم دله راشي ګورې غصه به ورته نه کوې، پتا تیره ده دا خبره. دا الله د هغه یتیم د دور هغه حکمت په خپله ذکر کوي چې پتا د یتیمانۍ دور تیر شوی دی، نو د نور یتیمانانو خیال ساته، ګران او که آسانو. که ډېر مالم یتیم سري، دولت مې خلک یې خیالم ساتي، خو په زړه کې چې د اختر ورځ راشي نو د په یتیم څنګه تېرېږي. بیا ارمان چې نن هر یو پلار خپل بچي له پیسې ورکوي او په سر وله لاس ایږدي او بابا ورته وایي، که نن زمان وي نو ما به مته بابا ویلی، زما په سر به م لاس راښکلی وي، او ماله به م یو 5 روپۍ د اختر خو راکړی وي. نو پتا د یتم د یتیموالي زمانه او دور تیر دی،
هغه سوچ وکړه ځان ته د نورو یتیمانانو خیال به وساتې. د دې وجې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم د یتیم متعلق ډېر زیات ذکر کړی دی. د یتیم په سر چې چا لاس راخ که، د یتیم په سر د رحم لاس راخ که، رب العالمین به دې انسان باندې رحم کوي. او نبی علیه السلام فرمایي چې چا د یتیم کفالت وکړه، یو یتیم د هغې کفالت دا چې د ډوډۍ د جامې تنظام، دارنګې د سکول، دارنګې د دیني مدرسې، خو چې پوره تربیت یې وکړه لکه د خپل زوی، نو نبی علیه السلام فرمایي ویزه او هغه سړی به په جنت کې داسې یو ګوتې مبارکې داسې کړلې. د یتیم کفیل چې د هغه تربیت کوي، هغه انا وکافل الیتیم، وی هکذا په جنت کې به دقسې یو دا ګوتې مبارکې داسې کړې، لږ غوندې فاصله یې پکې وساتله، ځکه د پیغمبر مرتبه خو اوچته ده. او د یتیم مال به نه خوري. قرآن شریف کې راځي الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا وسیصلون سعیرا. د یتیم مال به په ظلم نه خوري، او که د یتیم مال دې په ظلم باندې وخوړه نو خېټې ته د جهنم اور ور واچو. اور د دې وجې نه چې کوم سړی مړ شي او یتیمانان بچي تې پاتې شي، نو موږ ورته وایو دا اسخاتونه وله مه تقسیموئ، مه تقسیموئ اسخاتونه. هغه یتیمانان دې خو هسې مړ شو، لال ختم شو، دا مال خو اوس د ده نه دی، دا خو د هغه یتیمانانو بچی دی. د هغه یتیمانانو مال مه بربادوئ، دا د هغې مال دی. دې پسې خیراتونه مه کوئ، دا خو یتیمانان دي، دا خو نه پوهېږي. نو پسې خیرات کوه او ما پسې ده به ځان پسې په ژوند کو که نه. که یو بالغ زوی پکې وي نو بالغ د خپل طرف نه پسې خیراتونه کولی شي، خو د یتیمانانو مال به نه خیرات کوي. دا د هغې حق دی، ظلم به ورسره نه کوي. ووجدک عائلا فاغنا، تم مال د سره نو ما غني کړې، نو که بل اما السائل فلا تنهر، که بل فقیر راشي او سوال د نه کوي ګورې ویې نه رټې، ښه پتا دا ده ورتېر دی. وجدک ضالا فهدا، قرآن در سره نو ما د قرآن لوی نعمت تله درکه، نو اما بنعمت ربک فحدث، دا الله دا لوی نعمت چې قرآن دی دا اوس بل ته ورسوه، دا د دې شکریه شو. بلکې دنیا ته الله وښایي چې هغه انسان چې پلار پیدایش نه مخکې وفات او مور په ماشوموالي کې وفات ته، چې زه غواړم د هغه نه داسې شخصیت جوړولی شم چې تر قیامته پورې د کربونو اربونو خلکو مقتدا او رهنما به وي، دا زه کولی شم. خدای پاک یې خلکو ته ښایي، نور حکمتونه هم پکې دي. بهر کې تربیت نیکو که او ډېر ناشنا طریقې سره تربیت پې کوو. یو ځل یې سترګې خوږ وې، سیرت ابن هشام کې شته چې سترګې خوږ وې، نو عبدالمطلب صاحب وایي وی په عربو کې یو دمګر یو کاهن وی هغه له مې بوته چې زما دا یتیم بچی دی او سترګې خوږ دي، ده باندې دم واچوه. او عجیبه وی دا وه چې هغه کاهن ته مې ور ډباو نو نه راوته، ور مې ډباو او د نبي هم دا سترګې کلکې خوږ وې نو نه راوته. وی دې کې زلزله شوه، وی چې یو ځړق وشو، وی هغه کاهن په یو منډه دروازه کوله وکړه او بار راووته. وی ما ورته وی ما ته خو د خپل نصیب برکت معلوم و، وی ما ورته وی چې زلزله ده، وی ما چې زلزله به یا ویاني، خو زما له دې بچي شان ما ته معلوم دی. دې سترګې خوږ وي نو ما وله تره استې و ور مې ډبه ورته نه راوتې، نو خدای در باندې جلق راوسته او په خپل یې وله راوویستې. وی چې دا ټکې مې وی او هغه زما د انوسي ته وکتل چې څه چل دی پې، وی ما ورته چې سترګې خوږ دي، وی چې دارو خو ده سره خپله پراته دي. وی مې چې څه دارو دي، وی د حضور پاک د خولې مبارکې نه یې لاړې راوویستې او د نبي علیه السلام په سترګو یې پورې کړې، وی زه اوس به ټیکي، وی قپا قسات یې سترګې ټیک شوې چې د دې ماشوم خوله کې دارو پراته دي، لاړې د ده لاړې او دا حقیقت هم دی. حضرت علی رضی الله عنه په خیبر کې یو قلا و ډېره سخته وه، ډېرې قلاګانې فتح شو، دغه قلا نه فتح کېده. نو نبی علیه السلام مبارک د شپې نه وی سار له به دا قلا الله د هغه چا په لاس فتح کوي چې د هغه سره به د خدای مینه او د ده به خدای سره مینه وي، جنډه به هغه له ورکوم سار وختي. نو صحابه وی موږ ټول د نبی علیه السلام مخکې تېرېدو چې ماله به جنډه راکړي، بل وی ماله به راکړي، بل وی ماله به راکړي، ځکه چې دا په هغه په لاس به فتم کېږي او ده سره به د خدای مینه وي او د ده به خدای سره مینه وي. دا صفت به چا کی؟ نو چې هر یو تېرېده چې ما ته به آواز وکړي، وی نبي علیه السلام آواز وکړي چې این علي بن ابي طالب،
علي څه شو د ابو طالب زوی موږ وایي چې صاحب سترګې خوږ دي وی ورشه اواز کوي ورته نو علي صاحب هم راوغوښته نو چې راوغوښته حضرت علي صاحب فرمایي د ما آشو به چشم و سترګو نه مې دا اوښکې بهېدلې او سترګې مې تکې سرې وې وی نبي علیه السلام مبارکه دا سترګې دم کړئ او لاړې مبارکې پرې رالتو کړئ وی ټیک ټاک شوې وی جنډه یې راکړه چې ورځه خدای پاک د هغه په لاس فتح راوسته او یا د هجرت په موقع حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې مار وچیچه نو نبی علیه السلام خپلې لاړې مبارکې د هغه ځای نه تاو کړئ نو ټیک نه شو په اساس ټیک شو برابر شو یا داسې نور ډېر واقعات شته چې حضور پاک به پې دم اچو او دم سره به یې د خولې نه ورته نری نری لاړې توکلی نو خدای به پکې شفا ورکوله وی سترګې ټیک ټاک شو یو ځل باران نه کېده نو عربو عبدالمطلب لرال چې ته د بیت الله مشر او د زمزم د اوبو مشر نو ته راشه څه چل وکړه باران نه کېږي چې خدای ته سوال وکړو نو ابو طالب صاحب ودرېږه ما سره انتظام شته که نه نو نبي علیه السلام مبارک یې راوویسته دی خو ماشوم ابو طالب صاحب ساته وی دا ماشوم الله ډېر برکتي دی خدایه دې ماشوم په دې سپین مخ د نه سوال کو چې په موږ باران وکړه وی ورځ راله او ګلز ګلز وشو او په اسات باندې باران وشو وابیض یستسقى الغمام بوجهه بخاري کې راځي وابیض یستسقى الغمام بوجهه سمال الیتامى عصمة للارامل وی خشته ښکلي سپین مخ یې دی او خلک چې باران غواړي د په دې مخ باران غواړي په ماشوموالي کې وی خدای پاک باران وکړه بهر کیف نور حالات یم دی انشاءالله مقونو آینده جمعه کې به درته بیان کړم نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ولادت مبارک دا میاشت رونه موږ به په دې کې څه کوو نو دې میاشت کې څه داسې خاص اعمال نشته چې موږ د هغه یو خاص عمل وکړو هیڅ داسې خاص عمل نشته که څوک خیرات کوي دې میاشت کې هم کولی شي او بله کې هم کولی شي د خیرات دپاره څه ضرورت دی او د میاشتې تخصیص نشته خو دې وخت کې خلکو ته لکه سړي پلار مړي او کال پسې هغه د کلیز هغه ورځ راشي نو خلکو ته د پلار هغه ورځ را یاد شي چې په دې ورځ مې پلار مړو په دې میاشت کې نو خلک خیرات وکړي نو په دې وجه په دې میاشت کې د نبي علیه السلام حالات خلکو ته رامخکې چې علما بیان کړي خلکو ته پته ولګي نو یاره راشه دا میاشت او بل میاشت د برکت میاشت هم ده نو راشه میاشت هم د برکت ده او د نبي علیه السلام مبارک د وفات هم ده نو خیرات به پکې وکړو نور څه خاص ورځ په شریعت کې دا حکم نشته چې په دې ورځ او په دې میاشت کې خیرات کوي او په دې کې مه کوئ بل درود شریف لږ زیات لوستل پکار دي په نبي علیه السلام مبارک بل رونو موږ به په دې میاشت کې د پیغمبر علیه السلام په پیدایش د خوشحالۍ اظهار کوو بالکل به د خوشحالۍ اظهار کوو موږ په دې ډېر خوشحاله یو الحمدلله چې موږ له خدای دومره عظیم پیغمبر راکړی او موږ یې د هغه امتیان پیدا کړي یو او دا نبي علیه السلام په پیدایش خوشحالي عبادت دی ګورې الله پې خوشحالیږي خو په هغه طریقه به کوو چې د شریعت د دایرې نه پکې بار ونځو په هغه طریقه به کوو څنګه چې صحابه وکړي دي او څنګه تابعین وکړي دي او زموږ څنګه ائمه او حضرات وکړي دي نو دا بعضې خلک کوي داسې په دې پنجاب کې خلک دا زمونږ وطن خو لا ګزاره کوي زه پروس کال تللی وم پنجاب ته نو هلته کې د شپې را روان یو ځای کې همدا ورځې وې نو صاحب چې هلته مې وکتل چراغان دی او بلفونه دي او څه لوی نخرې پخرې دي ما نه یېره وه خبره داسې نخرې دي چې دا دیوالونه او دا دوکانونه او دا بلډینګونه د دې بلفونو ډک دي او شپه ده د شپې خو دوکانونه هلته کولاوي مې او بند مې د ښځې دي او نر دي او کیرونه دي او پی دي او شربتونه دي ما هغه ډرایور نه تپوس وکړو چا چې په لاره به وتلم مې دا څه شی دی وی آپ کو پتہ نہیں میں بولے عید میلاد النبی ہے نا دا خو عید میلاد النبی دی کنه میں مونځ نه کوې کم بختیانو روژه نه نیسې او دا چراغان کوي او پنجابي ته چا ویله که وي دغه دی دا وی دا مونځ ولې نه کې وی دا جنوري پرورۍ کې په دې کې به د پلار راله اودس کوي او دا په اړ جمعې کې به جومات ته د پلار دی بیا او روژه به هم نه نیوله هلکه روژه ولې نه نیسې وی پټان جانې روزه جانې پښتون پیشه او روژه پیشه او چې روژه ماتې به شو روژه به یې نه مونځ بیا نه کوو چې روژه ماتې به شو نو خپې به یې مخکې پکوړو ته راتاو کړی وې هلکه وي ظالمه وي روژه هم نه نیسې او مونځ هم نه کې
او پیکوړو کبابو ته د مخکې نه خپې تو کړي دي. وی څه کافر درته ښکارم، روژه به هم نه ماتوم. نو هغې نه لمونځ کوي نه روجې نیسي، خو یو څیز دی دا نه کوي او بس دغه کیرونه میرونه په دا شپه کې پاخه کړي او بې ستري او بې پردګي پکې وکړي خډیره او په دې به هم خدای بخي. یاد وساتئ زما وروڼو، بخښنه او خدای ته نزدېکت دا د نبي علیه السلام د سنتو په تابعدارۍ کې ده. حضور پاک دې له دنیا ته تشریف نه دی راوړی چې خلکو ته وایي زما په پیدایش خوشحالي وکړئ او مونځ کوئ او مروجې نیسئ او د سنتو تابعداري مه کوئ. الله یطیع الله و اطیع الرسول، د خدای او د رسول تابعداري به کوئ. نو زمونږ جنت په دې کې دی، د الله خوشحالي په دې کې ده چې ته د پیغمبر علیه السلام مبارک سیرت وورې هغسې لکم فی رسول الله اسوة حسنة، ستا دپاره نیکه نمونه چې د هغه په شان نمونه ځان له جوړه کړې. او که ستا شکل او ستا نمونه او ستا جامه او ستا کردار او ستا ولاړ او ناسته هر څه د انګریز په شانتې وي او صرف وایي چې د نبي علیه السلام په پیدایش به زه چراغان هم کوم او جلوس به هم باسم او خوشحالي به هم کوم او لاسونه به هم پړقوم او چغې به هم پکې وام، نو په دې نه خلاصېږي، په دې مخه په دې هم خوشحالېږه ما. داسې هغه ځان له د زړه په زور خوشحالي راوستل دي. اصل جنت او اصل د خدای پاک ته نزدېکت او جنت حاصلول د نبي علیه السلام په کردار خپلولو ده، د نبی علیه السلام مبارک په سنتو عمل کې ده او چې نبی علیه السلام د کوم څیز نه منع کړي چې د هغې نه موږ ځان وساتو. نو دا ما سیرت په دې بنیاد روان کړه چې یو خو ته پته مو لګي چې نبی علیه السلام څوک و. زموږ شیخ صاحب یو ځل خبره کوله، هغه وی یو ځل د لاهور کې چې ته دا د مخکې زمانې د غالبا چې د 1934-35 خبرې به غالبا هغه زمانه کې چې ته پرچه وه د جرنالیزم په هغې کې یو سوال راغلی، نو هغې کې دا سوال راغلی چې د نبي علیه السلام متعلق په هغه یو نوټ ولیکې د هغه په سیرت باندې. نو بیا هغه پرچه چې داسې جوابات خلکو لیکلي چې هغه بیا اخباراتو پې کالمې لیکلی وې، نو چا پکې لیکلي چې دا په کشمیر کې پیدا شوی دی، چا لیکلي چې په مکه مکرمه کې یو مالداره کورنۍ کې پیدا شوی دی، چا لیکلي چې مکه مکرمه کې یو سیټ کره پیدا شو، لسم تعلیم یې په مکه کې حاصل کو او اعلی تعلیم دپاره آکسفورډ یونیورسټۍ ته تللی دی. دا زمونږ د خپل پیغمبر تاریخ دی. او هغوی به وي په مدینه منوره کې یو بارتلا وکیل و او د پازاري مانسیری و. نو ما نه تپوس وکړه خوا کې ناست وم چې بچې څه کوې؟ بچې زه خو 400 یم او دلته کې علم حاصلوم. وایي ما ته وایي چې خلک سپومۍ ته وختل او ته زړی یادی. وایي ما ورته چې کاکاجي هغه سپومۍ مې تا ته پرېښې ده، زه به هم دا د پیغمبر زاړه یادوم او ته پېچ او سپومۍ دې پېښه. وی بیا ما ته وایي یاره وارې او تپوس ته نه کوم چې دا نبي علیه السلام د اکبر باچا زمانه کې تېر شوی دی، دا پته چاته نه لګي چې ته اکبر باچا او چې ته پیغمبر علیه السلام. نو وروڼو د خپل پیغمبر تاریخ نه ځان خبر کړئ. هغه قوم بهترین قوم دی چې کم قوم خپل مشر یېر نه کو او بیا د پیغمبر علیه السلام مبارک غوندې مشر خپل مشر او خپل زوړ تاریخ چې چا یېر کو، دا لاندې قوم دی، دا پریوتی قوم دی. زمونږ خفه کېږئ مه، خو نصاب تعلیم ډېر ګنده روان دی. زمونږ په نصاب تعلیم کې د نبی علیه السلام شان له هغه حیثیت نه دی ورکړی شوی کوم چې پکار دی. دا د اغیارو سوچ او فکر دی. ګنې زمونږ دا د اردو او د تاریخ په دې کتابونو کې اردو زده کې یا انګریزي زده کې، نو دا خو یو فرضي قصه چې دا مضمون نگار لیکي د اردو په کتابونو کې، نو دا اردو خو د پیغمبر علیه السلام مبارک په سیرت کې هم زده کیدی شي که نه. د حضور پاک سیرت داسې لغات پکې راوړه چې ماشوم پې پوه شي که نه، هغه لغات پکې زده کي. یا په د بل تاریخ ټیک ته جغرافیې ته ضرورت دی چې د خپل ملک د حالاتو نه خبر شي، لیکن تاریخ کې زه څه کوم په مغلیه دور او په بل دور او په بل ما له څه فایده ده؟ په هغې کې د صحابه کرامو دور دی ولې زده نه کم او په هغې کې د پیغمبر علیه السلام زمانه دی ولې زده نه کم. نو دا موږ دا مضمونونو ته دوی توجه نه ده ورکړې چې دا موږ د مسلمان قوم د خپل پیغمبر د تاریخ او د سیرت نه غافل او ناخبره پاتې شي. نو الله دې موږ له د نبی علیه السلام په نقش قدم تل نصیب وګرځولی. رب العالمین دې موږ د پیغمبر علیه السلام مبارک تابعدار جوړ کړي او د هغوی اسوه حسنه دې خدای زموږ نصیب وګرځولی او د هغې سره دې خدای په جنت کې ملګرتیا نصیبه کړي او د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر اوبه دې الله زموږ نصیب وګرځولی کړي. خدای دې د شیطان د نقش قدم نه وساتي، الله دې د فتنو مصیبتونو آفتونو په امن کې وساتي. زمونږ دلته کې دا احسان حاجي صاحب احسان استاد صاحب دی کور والا وفات شوي، هغوی ته هم دعا وکړي چې رب العالمین مغفرت نصیب کړي، د آخرت لوی سفر الله
د روښانتیا کې او محمد زمان زمونږ د دې بدرخیلو نیمشادي رور وفات شو هغې ته هم دعا کوې چې الله مغفرت نصیب کړي او کاکړو کې دا مشتاق صاحب د کور والا وفات شوي زمونږ د لالاجي لور وه هغې ته هم دعا کوې چې خدای پاک مغفرت نصیب کړي نور څومره مردګان وفات دی الله دې ټولو بخي او الله دې زمونږ چې کوم مریضان دي په کورونو کې په هسپتالونو کې الله یې ټول له شفا ورکړي الله ته زمونږ نه راضي شي خدای ځنقدن وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله سنت پاتې شي نور خطونه پس بالکل د امام محمد صاحب قول د مفتابهي د نور خطونه پس تیرا سنت بیا وکړي یو زنانه خاون مړ شي او هغه پریز کې وي نو هغه زنانه په پرده کې د زوی په جنج باندې به نه دي دا به عدت په خپل کور کې تیری د خوشحالۍ جامې داسې او داسې د خوشحالۍ داسې خوشبویۍ پورې کول او لفټکې مفتکې پورې کول دا ګناه ده ټوله د کور کې مشکلات دي الله دې مشکلات په خیر بدل کړي به کوي ویتر قضا شته دی مؤمن چې ګناه کوي نو د هغه نه ایمان اوچتېږي او دوباره پکې بیا اخبار داسې ده یو حدیث پاک کې راځي چې څوک په ګناه کې مبتلا شي نو ایمان ترې اوچت شي علما لیکي چې د دې نه مراد د ایمان هغه نښه ده دغه وخت کې دی مؤمن دی دې وخت کې دی مؤمن دی خو کامل مؤمن نه دی د ایمان هغه کمال ته پورته شو یا د ایمان چې کومه رڼا ده هغه رڼا د ایمان ته نه پورته شوه دا تعویل پکې کوي نه اخبار چې څوک ګوري نو د ایمان ته نه ځي بلې څه کوي ما ته وي د ګیرې ساتلو ډېر شوق دی خو د ښځې نه مجبور یم هغه اجازت نه راکوي او یو عالم وایي چې ښځه خوشحالول واجب دي نو سنتو پرېښودو دپاره واجب نو ګیره نشم ساتلی خبره داسې ده چې دا د ګیرې په مسله کې خو ترې کمانډر صاحب خوشحاله ساتي کمانډر صاحب خو د ګیرې مسله کې خوشحاله ساتي خو د دنیا مسله کې دم چې ته خوشحاله ساتلی ده او که یوازې په ګیره کې دې خوشحاله ساتلی ده نبی علیه السلام فرمایي حدیث کې راځي لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق دې سره بس تا ډېرې خبرې حل شي یو خوا د الله تعالی او بل خوا د مخلوق دوه خبرې رالی نو د الله د تابعدارۍ په مسله کې به د مخلوق تابعداري نه کوي الله مخکې دی مخلوق وروسته دی نو د ښځې حقوق پوره کوه لیکن دې خوا د الله حق د ښځې د حق نه بیا مخکې دی د ښځې به په دې کې څه قسمه تابعداري نه کوي او کمانډر صاحب پوهېږه که نه ویسار اکثر ادیمه او مونږ رانه قضا کېږي دا په عذر کې راځي که نه دا هېڅ عذر کې نه راځي ډېره اوږده شپه ده ښه وختي پاسه چې 3 ګنټې خوب وکړم د صحت دپاره دا کافي دی ګرانو محترمو اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 532 نمبر کیسټ ډک شو په دې کې تاسو د حضور علیه الصلاۃ والسلام د ولادت باسعادت بیان واورېد دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دوکان نه ترلاسه کیدی شي ټلیفون نمبر دی 255 29 12 سپیشل فرمایش د